أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انتهائی قابل قدر درنو مشرانو شازلمو کشرانو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ. مشرانو یو خو د ایلوکې د ډیولپمنټ په حوالې سره په هغه کې هیلث ایجوکیشن مطلب چې څومره ډپارټمنټ دي، که هغه CNW دی او که هغه اګریکلچر دی او که هغه ایریګیشن دی، په هغه حوالې سره د بوړې په دا سیمه کې چې کوم د ترقۍ عمل شروع دی، په دا کې ټول نه اهم خبره چې دو دا دو چې په یوه ایلوکا کې یو ډیولپمنټ سکیم د حکومت یو سکیم کیږي ورته وینې غلط کیږي، په دا کې د میرټ وایلیشن دی یا بالفرض دا سکیم چې دی دا د حقداري په ځای باندې داسې یو سړي له ورکول شي چې هغلته د هغه ضرورت نشته، فیزیبل نه دی، نو دا ملک هم د تو دی، په دغه وسایل باندې حق هم د تو دی. وی تو اپروچ لکه تر موږ پیرې دی، دا د دغو خبرو نه بالاتر خبرې دي چې دا څوک کوي، زه کوم یا بل کوي یا حکومت کوي یا ډپارټمنټ کوي. اصل شی میرټ دی، اصل شی دی چې یو سکیم کیږي چې دا په حقداري ځای باندې وشي. نو دا ملک د تاسو دی، په دا کې د تاسو په ایلوکا کې چې کوم ډیولپمنټ کیږي په کور دا دي چې دا په میرټ وشي. که موږ دا ویو چې د اوبو سکیمونه دي، نو د اوبو سکیمونه هر سړي له ضرورت دی. په بوړا کې د اوبو دومره ضرورت دی چې په دا کې که بالفرض یو 5% یا یو 10% یا یو 20% خلق په دا موجوده حالاتو کې په دا موجوده وخت کې هغو له د اوبو سهولتونه میسر وي، یا په محله کې یا په کلي کې یا په اجرا کې، نو دا 80% د دا نه محرومه دي. دغه له به موږ داسې کوو چې په یو فیس کې به یو طرف کوو، په بل فیس کې به بل طرف لا کوو، په بل فیس کې به بل ته، او کوشش به دا کوو چې سپیډ اپ یې کوو، ټول نه زیات فنډونه به دا د اوبو په مد کې راوړو چې دا خلکو له سهولت. بل سکول دی، بالفرض چې کوم دی نوکري دو، په دا کې چې کوم دی روډ دی، په دا کې مختلف ډېر سکیمونه ډیولپمنټ کیږي. نو په دا کې تاسو رایه او تاسو په دا کې د حکومت دا پیسه په صحیح ځای لګولو کې د تاسو یو کردار په کور دی چې وي. او موږ چې دا 18 کمیټې جوړې کړې وې، دا هم صرف دغه شي د پوره جوړې کړې وې چې یو خو د ډپارټمنټ نه فوري طور باندې کور واخلو، دوام دا د هر ایلوکې د هر کمیونټي خال وي پکې چې په میرټ باندې وشي. دویمه خبره دا ده جي چې د تیرو خال شو یا د دغه نور ایلوکې خال شول چې هغه د دفترونو نه د پېښور او د بوړې نه ډېر لرې پروته خلک دي، دغو ډېر حق جوړېږي چې هغو خلکو له موږ سهولتونه ورکوو. انشاءالله سبا خو بیزي یم، بل سبا بیا انشاءالله ولذیذ د موږ په هغه کې د کمبر او د ملک دین خیل د برید دا مسله ده، او دا موږ کې خپل غواړو چې دا د موږ د دغو دواړو قومونو دا ټینشن هم ختم شي، او دا روزانه جګړې او دا روزانه مورچې سوتل چې دا هم د منځه ووځي. او دواړه طرفه د موږ مشران دي، دواړه طرفه موږ له ډېر محترم دي، او په یو صورت هم نه غواړو چې په دا کې موږ نه دا مشران په دا جګړه کې ضایع شي، یا د دغو ظلمي د موږ نه ضایع شي، یا دا د موږ په سپونو کې بیا نه وي دغه بریدونو وجې یا لانجې جوړې شي او موږ پکې سفر شو، خوږ شو، ولګو، په تکلیف شو، تاوان وشي. دا هرګز نه غواړو. بس دا برید کې خول د دغه وخت ضرورت دی، یا لږ ویرې او یا لږ ډیلې، او انشاءالله په انصاف پې کوو. او ما خپل انصاف دا کړی چې د خپل قوم طرف له مې دا هغه کړی دی چې دا برید د دیلې وي، کمبر له د یو
10 ګزه 20 ګزه زیات وي او جګړه نه په یو صورت هم نه او موږ کوم ډېر صابر او ډېر لکه په دا علاقه کې په امن باندې مین قوم دی انشاءالله ولزي دا قوم به په دا باندې مسره متفق کیږي او بیا دا زه بالکل 100% د مو د اعتماد دی په کمبارم که بالفرض همدغه سټیپ ویرې کړی وایم او کوو یې نو انشاءالله هغه به هم پکې انکار نه کوي دا د بریدونو د لانجو د ډازو د نیولو او د تکلیف او د ټینشن چې څومره خبرې دي دا په دا بوړه کې موږ ختمول غواړو د قومي اسمبلې یا د صوبایي اسمبلې یا د وفاقي حکومت یا د صوبایي حکومت چې کوم اقدامات دي په دا کې لکه تاسو وکړو د ټول نه وړاندې په وړاندې پیس کې د عمران خان په جلسه کې چې کومې خبرې اعلان شوي دي د بوړې بایپاس ویسرا چې کوم دی باړه ډیم جبا ډیم مستک روډ ټو باړه په دا کې د موږ صحت کارډ په دا کې د بوړې ګریډ سټیشن اپګریډ کول یا په غوله دوم آلات ګریډ برابر وړل پاکي فیډر ور کول خلکو لا په لوکا کې د ایریګیشن په مد کې ریماډلینګ د بوړې دا ټول دغه خبرې دي دا ټول په اډه لګېدلې دي وسره د ګیس سروې ان شاء الله چې کمپلیټ شو خو په دا لږ وخت کې ان شاء الله مو 100% کوشش وي چې دغه پوره چې د هر زوی نه زوی چې زه دغه دا چې څومره فیزیبیلیټي ریپورټ یې جوړ شوی چې دا پیسې موږ ته پرووایډ کړو کمبا به هم لاګي هینډ پمپ به هم لاګي غوا به هم تقسیمېږي وزا به هم تقسیمېږي چاله به زکات هم ورکول شي چاله به توړه هم ورکوي دا لوکل سیاست دی دا لوکل خبرې دي د موږ د ګورنمنټ کاینډلي تاسو به دا باندې هغه ما کوو چې یاره دا چا وکړل الحمدلله د حکومت جوړېدو کې د لکه څنګه په دا پاکستان جوړېدو کې د موږ د ابا او اجداد په دا بنیادونو کې وینه د تحریک انصاف په جوړېدو کې د موږ د بچو د تعلیم پیسې لګېدلې موږ د خوراک پیسې لګېدلې موږ ځواني زه ځوان جک ویړ کوم چې زه په دا پارټۍ کې شامل یم اوس دا وکړه بس هر سم د منځه لوړل اوس هغه دی بوډاتوب چې کوم دی زندګي دو څومره منډه والی شو څومره انرژي دو خو په دا پارټۍ جوړېدو کې د موږ ډېرې قربانۍ دي او په دا پخو کې به هم چې کوم دی الله تعالی موږ له ایثار وکوي او بدادو چې جوړه شوې ده او باد کېږي پاکې به موږ ایسا دورو خو الله تعالی د دغې پارټۍ د پلیټ فارم نه د پاکستان یو شهري له نقصان مه ورکوي او الله تعالی د دغو په حکومت کې د ملک د ترقۍ په لار ګامزن کړي او سره د الله تعالی د دغو خلکو چې څومره تکالیف دي څومره ستونزې څومره مسایل دي یا الله دغه حکومت له دومره واس ورکړي چې دا مسالې حل شي انشاءالله وقتاً فوقتاً به د دغو خلکو د مسالو د پوره کردار ادا کوو په بوړه کې موږ لوی سیکرټریټ و افیس دی موږ به انشاءالله دا کوشش کوو چې اوس په دا کې بدلون راولو په داسې ټیمونو یې کوو چې په هغه باندې ډیپارټمنټ وي موږ کلي کچهرې وکړو موږ عوام راوغواړو خو لکه څه دا خبره کوم چې عوام کا ډرامه او خدمت نه پیژني نو بیا به موږ له ډېر پرابلم وي ډرامه او خدمت واضحه خبرې دي دغه لکه واضحه پیژندل شي چې یو سړي له زه ووایم چې وروره یو سړی مولا کالو کې ووایي چې یاره ایک بوله مو چې کوم دی دا پلونی سکیم دی او د موږ په دا ایریا کې شوی دی او خبره دا چې بس دا موله ولګوه دغې ایریا له زه ورته وایم چې دغې له زه کمیټي جوړوم وا کمیټي به بس سبا د ډي سي سره میلاو شي ای سي سره به میلاو شي سبا به پریس کلب کې یو پروګرام وکړي بله ورځ به په دا باندې چې کوم دی یوه دفتر مخې له لوړ شي بل دفتر مخې له لوړ شي دا به احتجاج وکړي نو آیا دا به مو سره دا خبرې ومني نه عوامو له پکار دي چې هغه د کولو ځای وپېژني
و د کولو چې کوم طریقې کار دی چې او پیژني که بالفرض دا ډرامې او دا خبرې او دا سیاست او دا خلق چې کوم دی د چا نه متنفر کول او ځان طرف چې کوم دی رړول سیاسي سکورینګ پوینټ کول دا ټولې خبرې په کور دي چې عوام اوس وپېژني د بوړې عوام د ډېر تکالیف نه تېر شول د یو لوی امتحان نه تېر شول د موږ لوی لوی کلي لوی لوی بنګلې لوی لوی چې کوم دی حجرې لوی لوی حویلې لوړې موږ خیمو له لوړو او په خیمو کې بیا د موږ هغه کومه زندګي چې وه او بیا د ګاټې چې کوم طریقې کار و او موږ کوم په تکلیف شوي یو موږ په سړکو چې کوم دی نینې خرڅې کړي دي موږ په سړکو باندې لکه د هر هغه کور له وړاندې شوي یو چې پاکي عزت و موږ پکې حلال رزق و موږ حاصل کړی موږ په دا کې ډېر څه پېژندلي دي موږ په دا کې ډېر سبق موږ لا پکې میلاو شوی دی و دا جی یو داسې پیریډ و چې دا نه پاس موږ غلطي کول دا نه پاس موږ د چا د ډرامو حالانکې زیمې نه جوړېدل دا واضح ثبوت دی چې د بوړې خل خرڅېدونکي هم نه دي و دا خل بېمانه هم نه دي یعنې دا دومره امیر دا دومره چې د سیاسي اوکاړې بیزون له پلوان ویل و اربونه روپۍ به یې لګولې هغه خلکو له ما شکست ورکړی دی په چا باندې په دغو مخلص عوامو په دا خدماتو باندې و الله حاضر و ناظر دی چې په دا کې موږ داسې کورونه کړي چې د هغې فایده به عوامو له وه موږ په دا کې موږ له څه فایده موږ خلکو محرومۍ او تکالیف ختمېدو د پوره یو کردار ادا کړی و عوامو غیرت و پښتو کړي نه مې ګوډی و نه مې دفتر و نه مې خوراک و نه مې د دنیا په مخ داسې شی و چې دغو خلکو له مې په جولي کې اچولی خلکو په خپله په خپل ګوډي کې پیدل په خپلو پیسو په خپله ټیکاله تلي دي و دا وټي اچولی دا د بوړې د خلکو د غیرت و د پښتو د ایماندارۍ لوی ثبوت دی په دا کې نور شک و شبهې نشته خو زه ویم چې اوس د ډرامو وخت دی د پروپیګنډو وخت دی چې په دا کې دا خلک د دغو پروپیګنډو شکار نشي الله تعالی که یو ښه کور د چا نه اخیستی هغې د پورې یو صالح و نیک سړی هم خوښ کړی دی که د بوړې سب ډیویژن دا ځینې کورونه وکړسې نو الحمدلله الله تعالی موږ له پکې ډېر عزت راکړی دی که د متاثرینو خدماتو که نور داسې جرنلي خبرې راغلی تو څوک څو پیلو کا کې که د کورم ایجنسۍ د پرېدو خبره ده د موږ به پکې کردار وي که د اکوخیلو د برید خبره ده د ګنډاپور یا د لوند خلکو سره د موږ به پکې کردار وي که د کمبار خیل او د ملکدین خیل د سوري خبره ده موږ به پکې کردار وي بغیر څه لالچه که نور داسې خبرې راغلی که هغه د بوړې ډیم واخلې او که هغه چې کوم دی که نه بالفرض د بوړې ګرسټیشن واخلې که هغه صحت کارډ واخلې که هغه ورسره د بوړې بایپا دا جي د الله لوی احسان دی چې موږ د عوامو چې کومې مسالې دي د هغو د حل کېدو دپاره 100% په نیک نیتۍ په اخلاص و نیت هم تړلی دی چې بس دا به حل کوو کېږي نه کېږي دا جدا خبره ده خو دا زه په دعا سره ویم چې که نن د مو خفګان دی نو دغې نه دی چې مو وخوړه یا مې ونه خوړه یا مو له پیسې میلاو شو یا نه یا زه په ګوډي کې لاړم یا نه یا مو صرف که خفګان دی دا دی چې کوم دا ډیولپمنټ دپاره کوم ای آی پی پروګرام شروع شي چې دا نه به زه څه شی راوړم خپل حل کېله چې دا خلک د دغو چې کوم ډیمانډ دي دغو موږ له چې کوم سترګې دي چې دغو له موږ دا ډیولپمنټ سکیمونه وکړو نو الله تعالی د تاسو خوشحال و آباد کړي انتهایی غیرتمند انتهایی پښتانه انتهایی مهمان نواز انتهایی اخلاصمند او زه فخر کوم چې دغه قوم سره مو تعلق دی د بوړې سب ډیویژن دا ټول زه په یو قوم تصور کوم انشاءالله چې د بوړې په دا
موجوده چې کوم پوزیشن دی د دغو په پرمختګ کې به د موږ یو کردار وي، د دغو په ډیولپمنټ کې به موږ یو کردار وي. زه سپیشلی هغو خلکو لا چې کوم خلک اکسپیرینس لري، د هغو تجربه وي، با وایي چې زه دا کولی شم، هغو له زه بیا هم دعوت ورکوم چې که ته د وزیر اعظم نه ونیسه تر وزیر اعلی پورې د چا سره هم په دا سکیمونو، په دا سیسټم جوړولو، په دا بوړه ریهیبلیټیشن باندې د تو یو ویژن سوچ وي یا ډپارټمنټ سره کښېنې چې ورسره کېدی نه وو. لکه څنګه یو ملګري خبره کړې وه چې که اقبال موله یو پیډ هغه روکي دا یو لیټر، نو زه هغوی نه 2 سکیمونه راوړی شم. او ما ورته وویل چې نه، یو شی ګوړی به یې مو وي، پیډ به یې مو وي، ټیکاله به یې مو وي، پټرول به یې مو وي، ګرځوم به دی چې یوه ورځ نه 2 میاشت یوه نیمه چې په کوم ځای کې ته وایې زه به دې سره وم، شه به تکړه شه چې منډه ووهو. خلو که بیا د ټیلیفون کړی او نه چاله ویلي دي. دغو ډرامو نه سوتل دي. په سړک باندې تقریر کول خو دا ډېر اسان کور دی، د چا خلاف خبره کول خو دا ډېر اسان کور دی، خو په دا سیسټم کې د عوامو حساب نیول دا ډېر ګران کور دی جي. خو زه انشاءالله 100% لګیا یم. د موقع د چا سره هم خفګان راځي، که د منسټر سره راځي، که د ډپارټمنټ سره راځي، که د اکسچینج سره راځي، که د بالفرض د هر چا سره هم راځي، د هغې بنیاد به د دغو خلکو د حقوقو حاصل دپاره وي. دا خفګان د موضوعتي د چا سره هېڅ تعلق د خفګان نه جوړول غواړم نشته. بس الله دې تاسو خوشحال و آباد کړي. جوپر لالم زه په لاین باندې وینم راوتی دی، زه یې کې یوه خبره کوم چې تکړه خل هغه وي چې هغه د چا نه فایده واخلي، خو د چا د سیاست او د چا د ډرامو شکار نشي. موږ حاضر یو، موږ د دغو خلکو د څومره دلته په بوړه کې اکټیویسټ دي چې د حلقې دپاره یو کردار ادا کوي، په کوم ځای کې لکه په پریس کلب کې، په بالفرض په سړک باندې، یا په ډرامو یا په میټینګ، څو د موږ سره چې زم بوزه مخ فورم لا چې کوم ځای نه دغو د مسالو حل روزي چې په فورم باندې خبره وکړو. د ځینو ډرامو، د ځینو خبرو، د ځینو کیسو ایسا جوړېدل، زه خو وایم چې دا په یو صورت هم مناسبه خبره نه ده. الله تعالی دې د موږ و تاسو هر قدم د دغو عوامو د فایدې او د الله د رضا دپاره د موږ نه واخیستلګي. و الله دې د موږ ذهنونه د غلیظ سوچ نه په امان کې وساتي چې کوم د خلکو په نقصان کې ثابتېږي، کوم د بل بچي د خورېدو دپاره استعمالیږي. الله تعالی دې د موږ هر سوچ، هره خبره د الله د رضا او دغه مخلوق د دغو محرومو د ختمېدو دپاره د موږ نه واخلي او د موږ د خولې نه دې وباسي. الله تعالی دې تاسو خوشحال و آباد لري. انشاءالله په رابطه کې به اوسو او موږ 100% کوشش دی چې موږ ټول خال د ځان سره بوزو، ټول خال د موږ د ځان سره شریکو او موږ علاقې له څه نه څه چې کوم دی ډیلیور کړو. ډېره ډېره مننه. السلام علیکم.